لور مې کینسر بیماره شو، نو اوس خپل علاج مې نیمګړی پاتې شو. 3.5 लाख روپو ته ویلي کله هغه باندې زموږ وس نه راځي. 2 میاشتې وشو چې هغه زموږ نه راغېستې، پیسو لاس هغه پاتې ده. او مالي لحاظ سره برابري هغې ته زما دا درخواست ده چې د کورنۍ سره لازمي مدد وکړئ او امداد ورسره وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ترمنو کتونکو نور زمان مسافرین دا وخت تاسو د سمر باغ قاشوډل علاقه کې موجود یو. قدرمنو کتونکو دلته راغلي یو د یو ماما د ژوند صورتحال د هغې چې کوم مشکلات دي کوم مسایل دي هغه تاسو ته موږ ښایو، موږ سره اوسئ. ما مسلمانانو وروڼو زه تاسو یو دا پیغام موږ در ولېږو د مجبورۍ نه ډېره بېوسۍ نه زه ډېر محتاج شوم او ډېر دغه شوم. تاسو موږ دا پیغام در ولېږو. زه په خپله مصري کاروبار مې کوو، په هغه کې د مور پلار او د کورنۍ خرچه م چلېده، خو پکې ښه خوشحاله و. په هغه کې بیا زه د ګردو بیمار شوم، 2 میاشتې داخل وم په شیرپاو کې. هغه نه بعد بیا زه علاج مې هسې نیمګړی ته خوالي ته روان وم. بیا مې لور بیماره شوه، لور مې کینسر بیماره شو، نو اوس خپل علاج مې نیمګړی پاتې شو. په دې کې بیا زما مشره زوی و، هغه سکول وی او ډېر دغه و، نو لکه ډېر دغه و. هغه بیا آسماني تندر رانه شهید کړ، نو هغه زوی مې وفات شو. زما اوس د ګټې وټې او د مزدورۍ څوک اوس نشته. زه بیا ځم دغه 9 کسه کورمۍ منګه، نو په دې کې بالکل هغه د بل علاج نیمګړی کې پاتې کېږي. د لور او دا خپل علاج دی. په دې کې واړه بچي دي، په دې کې وس مس نه لرم، دا نه د بله کې خرابېږي. نو ستاسو زموږ دا درخواست دی چې دا کوم ویډیو کوم دغه چې تاسو درغم دا ډېره مجبورۍ نه ډېره دا په تاسو باندې الله پاک موږ په تاسو یو امتحان راغی. نو الله پاک زه تاسو سره په میډیا باندې مخامخ کړم، که نه داسې چېرته نه ده شوې چې سړي داسې حالات د میډیا ته لاړ شي. خو ډېر بېوسۍ نو ډېر دغه نه موږ میډیا لاړه 8 میاشتې وشو. په دې باندې موږ اوس 12 लाख روپۍ خرچه راغله، اوس نور وس نه لرو. او په دې کې اوس 3.5 लाख روپو ته ویلي کله هغه باندې موږ وس نه راځي. 2 میاشتې وشو چې هغه موږ نه ده راغېستې، پیسو لاس هغه پاتې ده. زه په خپله د ګردو بیمار یم او ډاکټرانو راباندې کار بند کړی دی. موټر سایکل راباندې بند کړی چې په دې به هم نه ځي. خو په موټر سایکل دپاره زه لکه بوکن ګاډي وس نه لرم، په موټر سایکل ځم. خبر د یرمن هسپتال نه دا مریض م هغو ته دغه لاړ چیټونه م لاړ او د هر څه لاړم، نو هغو ته هر څه مخې ته شو. نو هغو ته دا ویل چې یاره دا مریض علاج یا وکړئ یا هر څه خو لاس هڅه واړوئ، ځکه چې په دې باندې اوس موږ نور نه پوهېږو. زه ته کور کې م راسن لګي، دلته زما علاج هم دی. کور والا ځانه د ټیشن دویانې خوري، دا پیل د هغې دی. هغه ځانه اوس لکه لور م بیماره ده او زوی م وفات شوی. دلته زه م ګردو بیمار یم، دلته زموږ کور هم راغورځېدی، دیوالونه داسې کوز پراته دي. نو په دې کې هغه ډېره ټیشن ده، نو هغه هم دویانې جاري خوري. موږ یو ماشوم دی، هغه هم د وینې کمیږي، هغه هم دویانې جاري خوري. نو هغو ته موږ درخواست دا دی چې دا په خپله د ځان سره سوچ وکړي چې دا مریضان څنګه وخت تېروي او څنګه دغه دی. نو زموږ مزدورۍ ته شاته اوس څوک نشته، نو زموږ نه مریض خرابېږي. 3.5 लाख روپو دوی ده، په دې م وس نه راځي. اوس دا د پیسو لاسه پاتې ده. قدرمنو کتونکو تاسو د ماما خبرې تاسو واورېدې، د دې کورنۍ چې کوم صورتحال و هغه تاسو په خپله باندې واورېدو، دغه ټولې خبرې. زما هغه خلک کوم دې وخت کې چې موږ ګوري شتمن خلک چې د هغې استطاعت لري، پیسې لري، مال دولت لري، هغې ته زما دا درخواست دی، ریکویسټ دی ورته چې له داسې خلکو په کار راشئ او دا د الله تعالی د طرفه یو امتحان په هر انسان باندې راتلی شي. نو څومره خلک چې په دې وخت کې موږ ګوري او هغه په وجود روغي برابري او مالي لحاظ سره برابري، نو هغې ته زما دا درخواست دی چې د دې کورنۍ سره لازمي مدد وکړئ او امداد ورسره وکړئ.